اسلام په نوم باندې 2.5 لاک ویب سټ دا د يهودو د اسلام په نوم باندې دي او نن موږ مسلمان دوکه شو ما مسله ورکړه ما ته یوټیوب کې خلق کړه ما خدا خبره په فیسبوک کې ته داسې وا حالانکه هغه ذکر کوي چې 2.5 لاک ویب سټ دا د يهودو د اسلام په نوم باندې مولانا انظر شاه کشمیری رحمت الله علیه احمد آباد شهر کې دا بیان کو انډیا یو عالم دی اوس وفات شوی دی نږدې دور هغه دا ذکر کوي نو چې داغه په دور کې تقریبا 2005 دغه وخت کې د يهودو ویب سټ 2.5 لاک وی نو چې نن مونږ او تاسو سوچو کو چې څومره وي د اسلام په نوم باندې او دې کې هغه مسلمان لپټ استنی وي او مسلمان پاغه نظریات او عقایدو کې دوکه کوي نو کله مشاجرات صحابو ته مخې ته کوي کله ته یو ځای کې او بل ځای کې شکوک او شبهات مخې ته کوي د دې وجه چې د خپل عقیدې نه وړي د اسلام نه وړي ځکه الله جل شانو پیغمبر ته وي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم چې دا يهود او نصارا تا نه ترغي پوری نشي خوشاله دي چې ترسو ته د دین تابع شوی نه حالانکه د نبی اسلام د شان لري خبره ده د نبی اسلام د شان لري خبره ده په کروڑونو بعید خبره ده چې هغه د يهودو تابعداریو کې موږ او تاسو له تعلیم راکړي چې اسنه موږ د يهودو او د نصاراو په چال کې راشو داغي پاغمیشن کې راشو او موږ داغي نه متاثر شو او د خپل ایمان نه او د خپل اسلام نه لاس نیسو د دې وجه دا بنیادی عقاید موږ مسلمان له پکار دي چې غزد کاغه مسله د توحیدی چې الله جل شانو داغي مبارک فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء او دغه سي کدا عقیده د ختم نبوتی چې نبی علیہ السلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي نبی علیہ السلام وی دا عاقب یم او عاقب هغه چاته وی چې دا غنه بل رستو نبی پیغمبر ناراضي نو دی وجي دا زمونږ دا مجلس دا اجتماع دا معنون او عنوان د دې ختم نبوت ته دا مزین په ختم نبوت باندې دا نو دا زمون اساسی او اصول عقیده را چې مونږ د نبی علیہ السلام خاتم النبیین من او چې هر مسلمان د ناغله د عقیدت ذکول پکار ځکه بیا باغی تاسو د په یو شی باندې دوک کیو په بل څه باندې حالانکه چې مسلمان د عقیده د توحید نه خبري د عقیده د رسالت نه خبري او د نبی اسلام د ختم نبوت نه خبري نه دی بیا د چا په جال کې ناراضي دی به د يهودو نه سوارو نه متاثر کیږي هغه به نه شي دوک کوله ځکه الله جل شانو د اساسي بنیادی عقیده مونږ او تاسو لرا کړلا نو مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ د عقیده د علماء کرامو نه ذک د عقیده مونږ د علماء کرامو نه ذکو او بیا ما مخکې وی زمون استاد محترم مولانا سمیع الحق صاحب هغه ذکر کوي چې د عامو کافرانو سر نرمي کېدی شي خو د قیدیانی سر نرمي نشي کېدی د ګستاخ رسول سر هغه سر نرمي نشي کېدی ځکه دا مرتد دی زنديق ته او د مرتد حکم دادی چې دی واجب القتل نه کدا داغه نورستو ځکه نبی علیہ السلام خو ویلی دي او د کثرت د پاره ذکر کړل لکه مفتی صاحب مخکې فرمایل جمعه بیان کی چې نبی علیہ السلام دا 30 عادت چې راوړل دا کثرت د پاره راوړل د ډیروالی د پاره راوړل لکه عموما قران کې 7 مره ذکر کوي علماء کرام ناس دي چې دا اکثر په کثرت باندې دلالت کوي نو دغه سیدی حدیث کې چې نبی علیہ السلام د 30 کذابون دجالون حدیث کې ذکر کړل نو دام په کثرت باندې دلیل دی چې دا سید نبی علیہ السلام نه ورستو د ډیر شنم زیات راځي ډیر خلک پر راځي چې هغه ودا داوا کوي چې د پیغمبر یم خود الله پیغمبر فرمایلی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او د الله پیغمبر کم قران چې الله په پیغمبر را نازل شوی آی کوم سوره احزاب 40 آیات کې دا مسله واضح کړل چې کله مسلمان ته دا عقیده معلومه ده قران کې دا مسله ذکرل احادیث مبارکو کې دا مسله ذکرل نو بیا یو سړی راځي او دا مسلمان را لګي او دی وی چې ما ته خپل پیغمبر باندې دلیل خیا نو دا خو معلومی کیده چې بده د قران او حدیث په دغه الفاظو کې شکید د دی وجي امام ابو حنیفه فتوا دادا چې یو سړی د نبوت داوو کی ناغه مرتد او زنديق او کافر خوده دی او چې کم سړی وته وی چې مال په دی نبوت باندې دلیل راک لکه مثال په تور قیدیانان وی چې غلام احمد لعین نعوذ بالله من ذلک دا پیغمبر دی او یو سړی قیدیانی ته وی چې قیدیانه پیغمبر دی مال په دی قیدیانت پیغمبر باندې دلیل راک
نو دا دلیل غوښتونکي د امام ابو حنیفه فتوا ده چې دا کافر دی. نو دا دومره حساس دغه ده چې هغه دلیل غوښتونکي، نو دا دلیل غوښتونکي په دې اعتبار باندې کافر دی ځکه چې الله قرآن کې صراحتاً ذکر کړلی ولکن رسول الله وحاتم النبیین، او بیا د هغې باوجود د الفاظ د ویلي دي د هغې په معنا او مقصد یې په ځان پوه کړلی او بیا هم دې دلایل غواړي د ختم نبوت باندې. نو دې وجې دا حساسي عقیده ده چې دا مونږ او تاسو محکم کو او په زړه کې راسخ او مضبوطه کو، نه انشاءالله زمونږ دنیا کې هم نجات او آخرت کې هم نجات، ځکه نجات د الله په دین کې دی او الله دین مکمل را لېږل دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. الله صراحتاً ذکر کړل چې کوم دین د نبی علیہ السلام باندې الله نازلو هغه دین نازل شوی دی هغه مکمل او کامل دی. د دې وجې مونږ او تاسو له پکار دي، علماو له پکار دي، طالبانو او عوامو له پکار دي چې عالمان دا دین چې کم مکمل دین الله خپل پیغمبر له ورکړلی دا دی مخلوق ته بیان کړي، او عوامو له پکار دي چې دغه مکمل دین مونږ زده کول او دې باندې عمل کول د دې کوشش وکړو. نه انشاءالله مونږ به د چا په جال د چا په دوکه کې نه راځو. الله جل شانو دې زمونږ د مسلمانانو د هر قسمه فتنې نه حفاظت وکړي، خاص کر د قیدیانت د فتنې نه او یا داسې نورې څه فتنې چې هغه د اسلام په اړه کې دغسې د اسلام په عمل کولو کې رکاوټ راځي. الله جل شانو دې د هغې ټولو فتنو نه مونږ محفوظ کړي. وروستو علماء کرام مشران ناست دي هغوی به یا بیانونه کوي. الله جل شانو دې زمونږ د خپل سعی دا کوشش په خپل دربار لا یزال کې قبول کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.